السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې د زکات په باره کې نو چې کوم مال وای په دکان کې پروتي نو چې کوم مال د سره وي نو قیمت فروخت ته اعتبار دی، قیمت خرید ته اعتبار نشته. چې دا خسته ده په 100 روپۍ او ما غسل روپۍ حساب کې نه، په کم ریټ چې خرڅیږي هغه ریټ به حسابي. چې تا خسته په 100 روپۍ او خرڅیږي په 120 نو ستا سرمایه 120 ده، ته به د هغې مطابق زکات ورکوې. او که اخستی دی په 100 روپۍ خرڅیږي په 80 روپۍ، ستا سرمایه 80 روپۍ ده، نو ته به د 80 روپۍ مطابق به ته زکات ورکوې. او که یو سړی وایي چې د دې معلومات نشته چې دا په څو باندې وځي، نو بیا دغه صورت کې بازار کې چې کم په کومه ورځ چې ته حساب کوې په دغه ورځ باندې په بازار او په مارکیټ کې چې کوم ریټ وي د هماغه ریټ مطابق به حساب لګوي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس یو کور مثلا نیسي په کرایه باندې او د کور مالک ته $10,000 اخلي او بیا د دنه د میاشتې کرایه چې کټ کوي نو د همدغه پیسو نه کټ کوي، دا کومې چې ورکړي $10,000 نو وایي دا خو به سود کې نه راځي. نه، دا سود کې نه راځي. که د دغه د وجې نه د کرایه کم اخلي نو هم سود کې نه راځي. البته که چېرې دا ټولې پیسې واخلي او بیا کرایه هم اخلي جدا او د دغه پیسو د وجې نه د کرایه کې کمی راولي نو دا بیا سود کې راځي. او که نه پیسې اخیستې دي او هغه په کرایه کې حسابوي نو دا جایز دی. اگر که بیا کرایه کم هم اخلي نو بیا سود کې نه راځي. دې ته اجرت معجله وایي په شریعت کې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې یو کس یو ځای کې په مانځه باندې ولاړ وي او مور د ته اواز کوي بار بار او مور ته معلومات نه چې دی په مانځه ولاړ دی. نو که چېرته داسې هیبتي اواز وي، خطرناک اواز وي چې مثلا هغه بیماری او اواز کوي ورته یا سې پکاري، داسې هیبتي اواز ورته وکړي نو بیا دغه صورت کې به مونځ ماتي او ورځي به. او که نه داسې هیبتي اواز نه نو بیا به د خپل مونځ پوره کوي، هغې نه پس به بیا ورځي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی حمام کې وي او که د حمام نه ما سوای اصل کې اب کې مسائل دا مثلا نقل کړی ده او دس وچول لازمي دي. نو که د یو سړی په اوبو باندې او دس وچیږي نو ډېره ښه ده، او که نه وچیږي نو مخکې نه اودس وچول ضروري دی، هغې نه پس به د استنجا کوي. که د اودس وچ نه شو د مثلا استنجا وکړه او بیا چارندام او بیا څه قطره ترې لاړه نو د اودس مات دی، هغه مونځ نه دی شوی چې کوم مونځونه یې کړي.